सुब्हानक ला इल्म लना अन्तना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून। इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुल कफ़्फ़ार। अला खबरदार लिल्लाहि दीनुल खालिस, खास अल्लाह ताला लरा बंदगी दा खालिसा। खबरदार खास अल्लाह ताला ता बलनदा यकी आवाज़े अल्लाह ताला ता गर्दन गाड़ा के खुदल दी खालिस। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू अवाग़ कसान चिनिसली दी मिन दूनिही बेद अल्लाना औलिया कारसाजान मददगारान मा नअबुदुहुम वाई आगई बंदगी न को मुंगा ददई इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि मगर दे द पारा कि नज़दीकई मुंगा अल्लाह ता ज़ुल्फ़ा प दरजा के। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला यहकुमु बैनहुम फैसला बहू की दई पमियस के फीमा पहागस के दई पागे के इख्तिलाफ कई। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह ताला ला यहदी तौफीक नवर कई दे इस्लाम मन आगा चाहता हुआ काज़िबुन आगा दरो जनवी कफ़ार डेर सख मुनकर वी। लो अराद अल्लाह कचरे इरादा लरले अल्लाह ताला अय्यतखिज़ा वलदन दा जोनिसी वलद नाइब लसवा नुखामखा
چونکړې به او ځان لا مما د هغه چانا یخلقو چې الله پیدا کوي ما یشاء هغه چې د الله خوښ شي سبحانه پاک دې ذات د الله د ولد نسلونا هو الله الواحد القهار دا الله تعالی یک یو زورور دی خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا بالحق د پارا د سرګندولو د حق یکور اللیل اړویش پا غلل نهار پورز باندې ویکور النهار غلل اللیل او اړوی ورځ پشپ باندې وسخر الشمس او کار کې لګول دي انور والقمر کل یجری ټول چلیږي روان دي لاجل مسمى نیټه مقرره ده الا خبردار هو العزیز الغفار الله تعالی زورور او بخون کې دے خلقکم پیدا کړی ایتاسو من نفس واحده د یو نفسنا ثم جعل منها زوجها بیاي ګرځولې دا د جنس دا آغه نفسنا جوړی دا آغا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ تاسولا د ډانګرونا ثمانیتا ازواج اتا قسمه جوړی یخلقکم پیدا کوي جوړوي تاسو فی بطون امهاتکم پلو کې خلقن په پیدای سرا من بعد خلقن پس دبل پیدایشنا فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کې ذالکم اللہ د دې صفاتونو والا الله تعالی ربکم رب ساسو دے لاول ملک خاص اغلرا اختیار دے خاص اغلا بادشاہی او واک دے لا الہ نشتے دے لائق د بندگئی کارساز مشکلات الکون کے مراسر کون کے اللہ بغیر دا اللہ نا فانا تصرفون لکم پلا تاسو اڑاول شئی سورت زمر کے مونگا مخ کے ویلو چرد کئی دا مشہور شبید و مشرکانو چه مون خدای دا خدایان ندیوے و چونکه دا اللہ تعالی نیازولی دی
د دې په ذریعہ مونږ الله ته نږدې کېږو او الله زمونږ سوال قبلای ځکه چې الله ر دې خبره غوردی نه نو دا غینه مخکې الله تعالی ذکر وکړو چې فاعبد الله مخلصا له الدين د الله تبارک وتعالى عبادت با په داسې طریقه باندې نه چې پای کې د بل چا ګډون وي چې سجده دې لګول غیر الله تعالی او پای کې تصور د الله تعالی لټه د درگاه د غیر الله نه تاویږي او تصور لالاټه دا سه عبادت به د الله نه کې پزړه کې یو الله تعالی ځایږي د یو الله تعالی خدای به کې ځایږي د بل جا خدای به کې نه ځایږي یعنی دا زړه با یو الله لور کې د یو الله تعالی خدای به ومني او دا به ومني چې کوم ذات الله دې آغا لائق د عبادت دے او بغیر د آغا نا بل سوکم دازی نشتے دے چې د آغا عبادت اکڑی شي که آغا پیغمبر وی که آغا ولی اللہ وی که آغا فرشتہ وی که آغا پیرے وی که آغا انور اسپگمائی وی کاغا نور سوی او کاغا نور سوگوی اللہ تعالی او د خپل میز په عبادت کې نراوله او نه بچی دی غیر الله تا په سجده لګولو کې د الله تصور لټه چې دا ما دی بزرگ دا سجده لګولې دا په دی وجه چې دا د الله نیک او لیک او صالح بنده دی الله تعالی ته نږدې دی د دی وجه نه د سجده لګوما چې الله ته نږدې شم دا تصور د اسلام د تعلیماتو نه یکسر خلاف دی دا تصور سکے دے دا یہودیت کے دے دا نصرانیت کے دے دا ہندو مت کے دے دا بدھ مت کے دے دا تصور داغی مذہبونو کے دے خدا دا غی خود ساختہ تصور دے لکه یهود وای لکه هندوان وای جمونږ د سیتا او رامجان شکلونه جوړ کړی دي دا د الله تعالی ډیر زیات او بزرگان بندگانو نو د دې هغه شکل مونږ ځان ته مخې ته کړی دی او پدې کې مونږ دا د الله تعالی تصور ښکاری دا یو خو ساخته سوچ دی یا یهود چې هغه وی عزیر ابن الله عزیر د الله زوی دی یعنی هغه ته داسې مقام حاصل له د الله څخه لکه یو نیازول زوی عیسایان وی المسیح ابن الله عیسی علیہ السلام د الله زوی دی
یعنی هغه د الله تعالی څخه داسې مقام حاصل لکه د الله تعالی یو نیازول زوی په سوچ باندې چې مونږ عزیر علیہ السلام تصور کې راولو او سجده لګو نو چونکه هغه د الله نیازول بنده دی نو د هغه د په سجده لګولو الله خوشحاليږي نو د هغه په ذریعہ باندې مونږ الله ته نږدې کیږو دا لغی سوچو دا سوچ دی عیسایانو مو دا رنگ دا سوچ د مکې د مشرکانو مو هغه هم دا سوچو لکه سورۃ یونس کې الله تعالی دا غي دا سوچ ذکر کړي چې دی وای دا د الله تعالی نیازولې دي د الله او منات دا غزا او دا حبل دا الله تعالی ته ډیر نږدې دي او په الله ډیر ګران دي الله تبارک وتعالى دې خبره نه غوړدي نو الله تبارک وتعالى دې عقیده رد کړي چې دا دې یو خو ساخته عقیده دا او خپل سوچ دې کاته الله سمنا مرایت کې ګرګړي یو لسم زبارہ سورۃ یونس اتلسم نمبر آیات 8 وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ او دای بندگی کوي بيد الله تعالی نه سجده لګي سرخ کده کوي توابونه کوي نظر منخته کوي زړاو مازغو کې دا غیب مبارک یو تصور قائمای چې دای موږ له نفع او نقصان را کولو باندې قادر دي نو الله وی ويعبدون من دون الله دای بندگی کوي بيد الله تعالی نه ما دا چا لا یذرهم چې نه ټکرا ورکول شي دایدا دا اختیار نشته لاس کې دا اختیار نشته ولا ينفعهم او نه فائدہ ورکول شي دایدا فائدہ ورته هم نشي ورکوله کله فائدې تما امید او حسرت کوي نو فائدہ ولوم نشي ورکوله وینا دایو خپل نه په نقصان نشي ورکوله خو ويقولون وَإِذَا هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا کسانا زمونگا سفارشان دی دا اللہ تعالی زخا ویدا اللہ زخا زمونگ سفارشان دی لکه امام رازی رحمه اللہ ذکر کئی چې د مشرکانو دا مجسمه او دا شکلونه چې جوړ کړو نو دا خیالي تصور نو جوړ کړي چې ګینه په خیالي تصور باندې هغه دا شکلونه مجسمه جوړ کړي وي بلکې دا هغه د انبیاء علیهم السلام او د اولیاء کرامو مجسمه او شکلونه جوړ کړو لکه څنګه وایي زمونږ په زمانہ کې خلق ولا قبر لذي
نو دغسې ول هغوی مجسمې جوړې کړې وې او وی به چې هؤلاء شفعاؤنا عند الله دا کسان زمونږ سپاره شان دي د الله څخه دا د مکې مشرکان وې اوس د الله تعالی نه خدا غي انکار نو د الله د ذات نه که د الله د ذات نه انکار کو بیا به سلوي چې هؤلاء دا کسان دا مونږه چې مجسمه جوړ کړی دي هبل د حابیل مجسمه جوړ کړي وا د آدم علی السلام دا بچی چې خپل رور وجلو هبل وداوي او هغه د باغی شهید اعظم وي ای بیره د مرتبه او درجه د ټولو کې اوچتاله د لات او د منات مجسمه جوړې کړې وي لکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی چې دا لات چون دا یو نیک سخی سړیو پا جانب ستوان خرول بخاری کی روایت راوی چې کله وفات شو نو اول دی داغه د قبر منجورتوب شروع کو او داغه نه بعد داغه په شکل باندې یو ګټه اوتو غلا او داغه شکل جوړ کو ودا سخی صاحب دی چې د مجسمه لاره د قبر سوکشي هغه بینوا نه دي لکه نن چې وایي دا د عطاګنج بخښته سید علی جوری رحمه الله تا د عطاګنج بخښ وایي داتا ورکولو والا گنج بخښ خزانه بخون کې نو دا شان هغه لات تا دا گنج بخښوي دا وی گنج بخښته مال دولت چې د مجسمه لا او د درګاله سوکراشي نو هغه ډکه جوړی زی او هغه مالدار کیږي د دې په برکت باندې دا رنګ منات او غزا هغه پیری وا چې د کیکر ونه کې بناستا وا نو الله تبارک وتعالى له په مختلف قسمونو باندې صداران شریکان جوړ کړو او دا په دې بنیاد باندې چې دا زمونږه الله تعالی دا د ذریعہ ده نو غزا د هغه چې په کوم ونه بوټو کې باغناسا او انوال دې بدللو او نظر منختی به پیش کولی او د هغه ونه زغه به د هغه نه د مشکلاتو د حل کولو د پاره د حاجتونو سر کولو د پاره سوالونه کول او یو قبول आवाज براته جستا منخته قبول شو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه په سولېګه هغه لاړ په دوه کړه د باندې او هغه الدا کې مردار کړه او د کیکر هغه ونی هغه کټ کړي راله رسول الله صلی الله علیه وسلم دی واقعیا بیان کړه هغه ورته د سیف الله خطاب ورکو د الله تورا دا ولې توړې راوستیو ها توړې راوستیو زګا درګای روانه کړو چې چا د غیر الله درګار روانه کړو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیف الله خطاب ورکو د الله تورا
چې د غیر الله درګاه روانه کړه وه. د غیر الله درګاه روانول دا دومره لوی کار دی. غیر الله ته چغې واله کېږي، د هغې سد باب او روکتام کول د احادیث مبارکو د تعلیماتو په رڼا کې دا ډېر لوی کار دی. دا وړوکی کار نه دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله فاتحانه مکه معظمه ته راغی نو داسې به هغه کم بوتان هغه مجسمې چې هغه د بیت الله دیوالونو سره لګولې وي هغې له به سټ ته کونټۍ اړموله او پړ مخې به یې راخلاصول بجاء الحق وذاك الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق راغې او باطل دی دوړه دی. باطل دوړه شو. یقینا باطل دی دوړه کېدونکی د هغې انجام ختمېدونکی دی. خو هله چې ته خو محنت کې که نه د هغې دوړه کولو او د حق محنت خو چې ته کې که نه چې قرآن وای او قرآن د الله مخلوق د بیانې د الله تعالی د توحید مسله چې نن د هغې څومره ضرورت دی نو شاید چې د نن نه مخکې دومره زیات نو. ځکه چې نن د شرکیاتو کم قسمونه راووتل نه د دې تصور مخکې نو. او خصوصا د دې الکترونیک میډیا په ذریعه باندې چې د کومو شرکیاتو هغه پرچار شروع دی او مولیان او پیران برملا لګیا دي. د دې 400 یو مولا دی 400 دی نه مې مالا هغه وایي چې ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مجدد الافسانی رحمه الله دا حضرات و ما په ویښه لیدلي دي. وایي دا ما په ویښه لیدلي دي. نه ما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو دنیا کې نه ګرځي او نه مجدد الافسانی رحمه الله ګرځي. ځکه چې کته دا وایي نو هغه صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وسکه چې د احد شهیدان کله الله تعالی ځان ته د هغې روحونه ودرول او ورته یې څه غواړئ ته وګوره که نه وایي ابن کثیر دی چې ته کتلی دی وایي ابن کثیر دی چې ته کتلی دی الله تعالی ورته وی څه غواړئ وی یا الله چې څه دي نو هغه دې راله راکړي دي نو الله ورته وی نه څه وغواړئ وی الله چې څومره د خوشحالو څیزونه و هغه تا موږ له راکړي دي الله وی نه وغواړئ الله خامخا زمونږه د خولې نه سیاسل غواړي نو یا الله پاکه مونږه بیا دنیا ته بوځه چې بیا ستا په لاره کې وجنګېږي او بیا راته د شهادت درجه میلاو شي. حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه ووی دا ولې هغې ووی حضرت شیخ القرآن رحمه الله ووی دا هغې ځکه ووی چې شهید کله ردنه ساوزی نو دا مال دته د الله دیدار نصیب کیږي. نو د دای هغه ذوق په ذهن کې وي چې موږ د الله دیدار بیا نصیب شي. نو چې موږ دنیا ته بیا لاړ شو
نو چې بیا و جنگيږو بیا چې د مونږه ته شهادت ملاو شي چې بیا مونږه ته د الله دیدار نصیب شي لکه علامه اقبال وایي کنه کہ نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم کہ مرگ آیا تبسم بر لب اوست راشوید مومن بندن خرد اخیم چې مرگ والا راشی نو په شونډو باندې مسکاوي داوله د دنا د سا وتلو په وخت کې د الله دیدار نصیب کیږي دیزه کا مسکے مسکے کی خوشاله تو خوشاله دی وجه نو چې کله غي دا مطالبه وکړه نو الله وتعالى دا زما قانون نه دی دا زما قانون نه دی چې یو ځل سوک د دنیا نه راولم نو زما قانون دی چې هغه بیا دنیا ته واپس نه لګم هغه بیا دنیا ته واپس نه لګم مای مولای صاحب دا الله قانون دے جوڑے ایر کا کنا مات دے کا ځکه دا خو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ بیا راوسته کنا ا مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ راوسته ها دروغ ګورا حافظان باشد د دروغ جن چیرې داغه حافظان وی کنا دا غیری نای غریبانان خو بس کیسې می صحیح کتلې دي او چردا مولا چې دورا کولا چردا جلالین ویلو د تفسیر لپاره او نور خو د قران نه خبر ني چیرې قران کریم اغا مولانا روح الامین صاحب اللہ تعالیٰ دے وتصیحات کاملہ نصیب کی کراچی کی کنا کیا معنی کی شوی والا عجیبہ سڑے وے دیر اخکل خبریں کئی یوزائی کے یہ دا قرآن درسو در دینور خلق و مدرسہ نو دا غي هغه طلبه به درس راتلل نو هغه دا چې پته ولاګي دا چې دا زمونږ د طلبه خو د دې پنځ پیریانو د درس لذي دوی وټول پنځ پیریان شي بیا مولا وته وی چې دا وسله دی یال دی خپل استاد ورته وی یمن د قران درس لا وی زبر در قران درس کوم کنه نو جلالین و دا شروع که نو هغه باندې خو حاشیه لیکلی کنا حاشیه به لیکلی کنا دا کله دې چې مونږ لیکلو کو نو هغه باندې جلالین نه درس کو ان وی حاشیه دا به چې کدل نو کله به جلالین تفسیر دازه کو اکل به دازه کو نایگه وایاو کنه خدازی یا بلدازی کنه نوی آغا طالبان وزا قتل نایو طالب وی یا مولانا صاحب وی من واغا دی شاعت اغا علم زغا جدلو و قرآن بو تخب آرام پروتو او ترجمه بے کولا او تفسیر بے کو او تاغو دینا سم دا گاڑی سٹیرنگ جوڑ کڑے دے تاوی را تاوی بیا غی که کوئی تاول را تاول سٹیرنگ نو یہ تو تب آئے گاڑی چلے زکاو جلالین نک اغا تشریح کولا کنا نور و غریبانان سو دم دشینی ما تیوی دا صورت نساء کے شاہ منصور دا کلی و مولاو ما تیوی دا صورت نساء کے دی پندم سپارہ کے دا محسنات ٹھیکے دریز ہے راغلے دے پا یو زائی کے نماو تایتا پہ نا پوئے گے نوے نا ماو تاوی
ما دا یو محسنات چې ده په سر کې د پنځمې سپارې نو د دې نه مراد ده شادي شده د نکاح والا ښځه. د بل محسنات نه مراد ده آزاده او اصیله چې د وینځې مقابله کوي. او د بل محسنات نه مراد ده پاک دامنه. داسې وکدل نو وی خاندل مایولې وی یاره بس وی دا قرآن پنځ پیریان لور دي. په خدای یقین کېږي وی دا قرآن وی پنځ پیریان لور دي. ما ته پته ولګېده مایولې وی ما دې پلاني مولوي صاحب نه تپوس وکړ وی هغه ما ته وی چې هغه سړی نه دی ولاړ وی تا دې داسې اشاره وکړه هغه چانه چې تپوس کړو هغه د اکوړي حقانی پاره وو خو هغه د انصاف نه کار واغس چونکه هغه په پویا نو هغه د رضان نشته نه وشتا او دا تاسو په کومو نو ته ورشه هغه نه دی ولاړ وی دا تپوس دا نه وکا وی دا ورته هغه وای نو چراله نه ماته ویره بس ما ومنله می دا یقیني خبره ده دا خبره دم وی دغه سي عزتمند خبره باقی ما په وی خبانه پلان اولید او ما په وی خبر پلان اولید خلکو درو د خوب خبره کولی هغه ور به په وی خو لاګید نه د احد شهیدان الله تعالی بیا دنیا ته نه راولي او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راولي مجدد الافسانی راولي او نور حضرات راولي نه ازدار ته وایا چې دغه مولانا بغړ بیوقوف دنیا کیه کوي دا غړ بیوقوف دې نه غړ بیوقوف ببل ني بسګه او دا خبره ول شروع کړی دي دا خالص د اشاعت والا د زدنا خالص دې ګره دای نور اس مقصد نشته. لکه مثال یو ځړې وای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په وی خولې د دینه مخلوق د لکه صفای درسي دي خبره نه دا غي د اصلاح څخه پهلو بغشته یا غي د خیر رسیدو څخه پهلو بغشته یا خدای جزا غټي چې دومره لوی سړی هم چې زما امام ابو حنیفه زرا په وی خبانه ملاقات کیږي یا ځان غټي او یا چې د اشاعت والا د اکبر سو خلکو مخالفت نور سمنا د نور څه پایدار و خلکو د عقاید خو خدایم په نیغه واړه وجدا و د خلکو اصلاح کوي کم بختانو دا زبغه د بختي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی ولید نو کینا ودا کنا تعلیم دی حاصل کا چې د امام ابو یوسف سره ملګری شي چې د امام محمد رحم الله سره ملګری شي چې د امام زفر سره ملګری شي چې دا واجب ده هغه کې درجه سره ما ځکه چې هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردانو او زم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګرد چې برابر شي کنه څوک به کوي مونږه پیغمبر وینو په وی خانو دی او صحابي شو دی او صحابي شو ځکه دا پیغمبر لري په وی خان نو دا نه صحابي جوړ کو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وین غزان تبع تابع جوړ کو سوچو کومه دی خبره تا د سدي اسنی د دې دنیا کم بل روانه کړی دا الله تعالی د دین دل را لګلو چې دې ځکه او بیا خلکو دا خبره کاوه دا وایا الله تعالی وای دای ته وایا تاسو چې وایي
چې دا زمونږ سفارشان دي الله څخه مونږ دې بزرګ دې ولی ته دته او دې الله ته وای دا ته کوم نه وای تا دا به څه ثبوت دی الله ویلې دې چې او دته وایا دې به ما ته وای کنا د دې خو الله تبارک وتعالى وای ما څنګه دې خبره وجود نشته قل او یا زما پیغمبره اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما باغسو لا يعلم في السماوات ولا في الارض چې ندی معلوم الله ته اسی ودا سے خبر شته چې الله ته نی معلومه شته او چې کم شی الله ته نی معلوم داغه مطلب بسی داغه مطلب بداوی چې د دې سیز د سره وجود نشته حضرت شیخ القرآن رحمت الله علیه دیو جنا نیغ پنیغ معنی کوي هغه حاصل معنی کوي دې ته وایي حاصل معنی دا حاصل معنی دې ته وایي ښا قل او آیا زما پیغمبره اتنبئون الله آیا تاسو خبر ورکوي الله ته بما دا غس لا يعلم في السماوات ولا في الارض چې وجود نشته ده پاسمانونو کې او نه پزماکا کې د دې اړو پاسمانونو او زمکا کې وجود نشته دا اړو د سره شته نه چې تبا د یو ولید یو بزرگ قبر لزه یا باندې ولا مجسمه جوړه کړي اتبو توای تمال لپاره د الله نه واړه ته د الله تعالی د نبی د خبره خلاف کې پیغمبر وای چې مغبره ته لاړ شي الله لنا ولکم الله دې بخنو کې مونږ ته او نو اول ځان له دعا وغواړه بیا دله ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم وای دا مړ استغنیته د چتم مړی ته واجه زما لپاره الله نه وغواړه نو تا ځان مړی ته محتاج نه ک دعا کې نو د الله د پیغمبر د خبره خلاف دیونه ک دا د الله تعالی د نبی د خبره مخالف دي د قران مخالف دي د مشرکان خدا کی دعوا يهود نصارا شو اغیبا د پیغمبرانو د اولیاء کرامو قبرونو راتلل آل دے پوجا پاٹ کو سجدے بے لگولے دا غی د قبرونو بتاویدل نظر منخت بے کولے پای باندې به شمع او دیوی بلولې نو د الله نبی سوې چې کله په بسراد مرګ باندې پروتو کله چې په بسراد مرګ باندې پروتو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله اليهود والنصارى دا الله لعنت دی په يهودو نصاراو باندې اتخذوا قبور انبیاء مساجدا چې د خپل پیغمبرانو قبرونه یې زایونه د عبادت ګرځولې دي هغه ځای کې عبادت کوي په دې نیت او په دې اراده چې دا د الله برګزیده بندګانو چې مونږ دې داسې دا ولګو نو الله تعالی په دې رضا کېږي په دې خوشالېږي نو دا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمه الله ذکر کوي چې د چا دا عقیده وي چې د جمعات په مقابله کې د ولی د بزرګ د قبر څخه سوال خکلږي
دا سړی کافر دی، دا عقیده د کفر ده. ځکه چې دا د ولی د بزرګ قبر هغه د الله تعالی د کور د جماعت نه د هغه درګه هغه د دینه بهتر وګڼله، دا یې کفر وکړو. په دې باندې سړی کافر کېږي، دا عقیده د کفر ده. نو هغه دا وی او مشرکانو چاوي الملائکه دو بنات الله، فرشتي د الله لونه دي، د الله نه ازولې دي، دا ارواح مجرده دي، د الله تعالی د کائنات په نظام چلولو کې اختیار ورکړی دی او دای تصرف کول شي. هغه دا جوړ کړو، چا د معبود مجسمه جوړه کړې و او اوس هم جوړه کړې ده او د هغه عبادت کو هغه الله تعالی ته ذریعہ د قرب او نزدېکت ګرځولو. ایران والو اور لا د اور عبادت کو هغه د قرب او د نزدېکت ذریعہ ګرځولو. هر چا ځان له سوچ او تصور قائم کړو. نو الله تعالی وی والذین اتخذوا الا لله الدین الخالص. دا قرآن اٹل خبره بیان کړه چې که عبادت کې صرف دی یو الله وکي، که غایبانه आवाज کې صرف یو الله تا وکي، که نظر او منښت کې صرف دی یو الله په نوم به کې، که سجده لګي صرف یو الله تعالی ته ولګي، که تاویږي صرف د الله د کور نه وتاویږي، د بیت الله نه، که ګډه خوله صرف حجر اسود بخوله، د بل در درګه ګډه بنخ کوله. انده دجه دا بل ځان له خانه کعبه جوړه کړي، دا چوي زما قبله د خپل پیر نه قبله جوړه کړي او راشي د لاسونه ولا حجر اسود جوړ کړي، لا سر و د خدا کی او لاز ولا خل کی او سغه جو په کې لغون ډیر زیات چې دنو ورخواږي شي نو سمغه په وای دا خپې ولا خل کی او الله دې وت خیر کی سبو وای دی کنو یا وای پنځ پیریان زیات مونږ زیاته کو زیاته تګه. الله تعالی اهلی کتاب او ته لا تغلو فی دینکم، په خپل دین کې د حدود د شریعت نه تجاوز مکوئ، د شریعت د حدود دل نه اوسېږئ. نو دا غلو نه کوي چې راځي با اثر بکدا کی لاز بخول کی ادم خوشاله بعض اکبرس مولیانو خلق وته کدا شي لاز بول خول کی دی ودانه وش مکه ناروا دي مکه ناروا دي دی ورک خوشاله شي چې زما دې سر کا تک او چې دا ناروا دي کنه شریعت غلط ګرځي ناروای ګرځي ته ډول ناروا نه وای چې ساده پاره کوي بیا خیری الا لله الدین الخالص. یو الله دا گردن کې خودل خالص دي دا سټ به بغیر د الله نه بل چا د نخ کداږي. والذین اتخذوا او آکسان چاگئی نیولی دی من دون اولیاء بید اللہ تعالیٰ نا
کارسازان مددگاران چې به د الله نه کارسازان مددگاران ګرځولې دي نو هغه سوای وای ما نعبدهم مونږه بندګي نه کوو دی الا ليقربونا الى الله زلفا مگر دې نه پاره چې نږدې کې مونږه الله ته په درجه کې ولې ودا خدای تعالی ستاګلی کې نو چې ته د پیر بابا قبر لروانې وینا مونږه غوځه د پیر بابا د سجده نه لګاو مونږ ټیک دی مونږ وایو د پیر بابا نه خو نه غواړو نو مونږ از یو تاسو نه کوو دا الله تعالی د پیر بابا قبر څخه دی چې تعال تا کېږي پدې می وای پوهیږه د ولی د بزرگ قبر څخه دی چې تعال تا کېږي او بعد به کې وای نه مونږ صرف سیل لزو د سیل لپاره ستاد لپاره بل وای نشته او چې آل تا کېږي نو بیا خو من را منکرن چا چولې دا من کوم د تاسو نه منکرن او ناروا سیدو نو آل دې چې خلک سجدې لګی نو اروای آل دې چې هغه نذرانه شکرانه غوردی اگر روای آل دې چې امین جواران ناسی آل خدای هغه غندونه چې الله تعالی پیدا کړی دا سپیوم الله پیدا کړی دا خنزیرانم پیدا کړی غندونه دي کنه اول دا کې چا جارونی ولی او چا سو چار انجیخي ما نه دی وره کتا زو جوړه دی په خپل تل دی زه په خواږه تیر شوی ما په لارا په گاډي کې ناسوم ما ته اوغازو دا د پیر بابا قبر دی راځي ما ایوا وزګوره ما والله چې نه لیدلې ما نه لیدلې یو شی مې لیدلې کراچۍ کې اسه غازی عبد الله شاه چودا وای هغه د داشان پوړی دی وتا پوړو باندې چې خېجه لومبنۍ پوړی سره چې کم من جوړو لاړ دی دا یو سرګشته یو نه ما زره ملګری ما دا ویدل بابا من جوړه لازم دازي نیولیو نو وی آو ما تعالی لاس ما ته نیولې دي چې دغه سوا چوما نوې چې سوار کول نه شنو ځګنا نو ما دا زبیا سره غازی عبد الله شاده برخېجم چې ته زمانه غواړي اته ځان ته دغه من جوړ وای نو چې تعالی نشي در کول نو مال وسره کی ما ته ویل شته ما خوانه ما یې نه جوړا اما وی سمره د معنی له شو چې دلته ولاړې د دې یو سرګې بندوبست د لمای نشي کوله او دا خلق ما تانه چې دنه مای عبرت نه لې چې د خپل من جوړ لزنه شو ورکوله او د غازی عبد الله شاه زغه راتلونکو نه غواړي او دا غازی عبد الله شاه دل نشي ورکوله دا خلق کما کله لیونی نه دی چې راضی او د عبد الله شاه نه غواړي خو دې اوس ما د قران تعلیم پکار دی او هغه ټول لاندې دي نو سبو سره وکي هغه ټول لاندې دي چې بارو ختمه بای خلق په سجده و ما پاسه خدای مو غار کا تبا کېږي مې بیړه مو غار کا شا عمل ګورو ازوي راوځه وې کار جوړه دا خو ټول دا خلق دا خو یو غرب به جوړ کینو نو ما سره راتلین دا اوس ما دا کوپر نه کوي د کوپر چټ ځامن دی ما
نو چې آلته کې زینو چې ناروا ویني نو بیا فلیغیره بیده. صاحب اقتدار طبقه هغه بیا په لاس باندې، زورور د معاشره هغه بیا په لاس باندې. صاحب اقتدار طبقه هغه لا اقتدار کې نه راغلي چې هغه چې کوم نه په پاک پاتن کې په سجده پراتی غیر الله تا بل بس منکی ها بل بس چې دا وام په دې خلک ډیر خپشي وزو هم چې کم یاوي د غیر الله نه غواړي او دا یقیدای چې زه دې درګال رالم د دبه برکت به زه وزیر اعظم کېږم، زه به صدر کېږم، زه به گورنر کېږم، زه به وزیر اعلی کېږم. دا مشرک کافر گمراه ترین انسان دی که دا هر څوک دی. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. الله بادشاہی ورکوي چاله چې د خوښ شي او بادشاہی اله چانه چې وغواړي، عزت ورکوي چاله چې د خوښ شي او زلزلہ کې هغه څوک چې وغواړي. بیدک الخیر، الله د خیر خزانه ستا لاس کې دي. ته به ردنه غواړي ته به ردنه غواړي سړیا چې خزه پیر شي اخاوند مورید شي نو هغه در بس کې دا غنه وته د خیر تموږي بیا چا دنه واغ تمراړي دا غنه د خیر و ما نعبدهم من لالی قربونا الالله مگر دې لپاره چې مونږه درجه کې چې مونږ د دې درګال راشو د دې په نوم نظر منښت وکړو په دې باندې مونږه الله تعالی ته نږدې کیږو د دې په ذریعہ باندې داسې کی ویا الله دا بابا او بخي او کده دې بخل وی شک دې بګي شک دې بګي کانا چې بخل وی او کنه دې بخله چې جنت کې وای یا که دوزخ کې وای کده دې بخل وی دې خبر دې خیال نه یا الله تعالی دا بابا او بخي او کده دې بخل وی د دې د برکت ما او بخي. زه دوه خبرې کوم دا ته چې یا الله دا بابا او بخي نو تو ته دعا کې کنه دعا دې وکړه کنه دعا دې وکړه ستاره دعا محتاج دی کنه نو چې ستاره دعا محتاج شو نو تا د دینه د خیر او د نقصان در رسیدو امکان کم ځای پاتې شو او بیا وای کده دې بخل وی دې سینده چې سړی لړ شي کنه دا یو په ټوب باندې پروتي کنه او هغه بل ولدا دې چې کم دینو هغه ټوب د لاسه چولې او ورپسې لګېدلې نو هغه دې ټوب والا ته دعا کوي چې یا الله دې وباسي اګه دا ټوب والا غر کېږي نو بیا دا بل کاسه دی او شوټو یې ځکنا دی هغه بس ډوب والا نو دې دغه ټوب والا ته دعا کوي چې یا الله دا شیناز والا ټوب والا وباسي چې زه دروزم نو دی وای الله کدا بابا دې بخل وی د برکت ما وبخي نو کدی نی بخل نو بیا تو خو شوټو کې لاړې پوښې په خبره کنه دې د برکت بتا بخي
اګه دې نی بخله نو بس ته خو پاتې والا تاو ځان دته اواله کنا چې کاکا ما به وباسه ځان سره وکه کاکا خپل ډوب شو یا نم دا پریواته تا وغسره ځان تړلې کنا نو ته سره لاړې ډوب شوې دا عقیده رمړانو دا د مسلمان عقیده دای دا دین او شریعت دا کې د خیشاته دا تا چې کومه عقیده جوړه کړې ده یا دا مولیان چې چاته دا عقیده ما ته وی چې خبره کوئی نه مونږ پلې راړوي اوس په بیا ورېدلی وی چې خبره کوئی نه مونږ پلې راړوي ما زمونږ غواړو تاسو په مازغو کې نه یې اوس مونږ دا پته نه وه ها چیرې ګولای کم ځای پرېواته مونږ خو ډزو که غزارو شو اوس پته نه لګي چې اف آی آر را باندې څوک کوي چې وایي زه وویشتم نو ما یې څه چل به لرګي وروره د غل په ګیره باندې وایي خسي نو وایي دا یې زه یاد کړم نه د دې اوس موږ څخه علاج نشته وروره د دې علاج موږ څخه نشته دا علاج د ځان له پخپله وکړي دی داسې کې یاره تاسو غوړه ستړی که خدا خلق ګورې مني نه الله وایي چې نه مني نو زه وله فیصله وکړم که نه قرآن ته وګوره که نه تاسو ته ما ویلو تېردل که نه چې هر یو جمله بل سره داسې تړلې سره دې دومره واضح بیان او بیا مخالفت کوي نو ان الله یقینا الله تعالی یحکم بینهم فیصله وکړي د دای په میاس کې فیما پاغس کې هم فی یختلفون چې دای باغې کې اختلاف کوي دا اختلاف څوک کوي دا چې دا څوک دا توحید بیانوي دا څوک چې دا توحید بیانوي نو دا اختلاف کوي او کنا چې دا څوک د الله تعالی د دې وحدانیت د دې عقیده مخالفت کوي نو دا اختلاف کوي اختلاف څوک کوي دی کوي دا په امت کې دا فرقواریت دا انتشار څوک پیدا کوي هغه څوک پیدا کوي چې هغه ګستاخی کوي د شان د رسالت او کنا څوک چې د هغې خلاف راوچتېږي او د هغې په خوله باندې سپېړه ورکوي نو هغې اختلاف کوي اختلاف هغه چا پیدا که چې څوک صحابه کرامو پسې کنځل کوي او کنه هغه څوک اختلاف پیدا کوي چې څوک دفاع د صحابه کرامو کوي او هغه خلکو له موتور جواب ورکوي اختلاف څوک پیدا کوي څوک اختلاف پیدا کوي دا څوک چې دا دفاع د صحابه کوي د اختلاف پیدا کوي دا د اکابرینو پسې چې اړمی او د هغې باندې د کفر فتوی لګوي دا اختلاف هغې پیدا کوي او کنا دا هغه څوک پیدا کوي چې څوک د اکابرینو دفاع کوي الٹا چور کوټوال کو ډانډې ما ته وی تاسو لوی خلکو ته کافران وایي ما لکه څوک یادې لکه چاته هم ویلي دي تو وایا وی پلانی مولانا صاحب ته نه وایي مایده ورته ته ووایي مایده ورته ته ووایي نوم هغه سره البته ما استاسو اکابرینو چې کومو اکابرینو ته د کفر نسبتونه کړي دي لکه حمدالله جان مولوی صاحب د ډاګی په خپل کتاب البصائر کې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله علیه ته د کفر نسبتونه کړي دي او کافر وته ویلي دي وای دا د ابن تیمیه په مسلک دی په مذهب دی
ما څوک وی تاسو ما ښه ما دا څنګه تړاو دا وی ډیر ناکاره سړیو ما دا ابن کثیر څوک وی دا خورې لوی عظیم مفسرو ما ښه ما کېمه دی خوښه ده او د غوښې نه دی پال دی یولی ما دا ابن کثیر شاگرد د امام ابن تیمیہ رحمت الله علیه نما وتوی ما شاگرد ما عظیم مفسر دی او استاد چې کوم دنه ما خراب سړی دی نما دا استاد علم دی او دا استاد هغه معلومات دي نو دا لوی اکابرینو ته نسبت د کوپر تاسو کوی ګمون دا په شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه او په سید احمد شهید بریلوی رحمه الله باندې دا د کوپر پاتوی چاله ګولې دي دا مونږه دا په سید امیر بابا جی رحمت الله علیه د کوټه په باندې دا د کوپر پاتوی چاله ګولې وي چې وراجم او بیان دي نن بیا په باج کټه باندې او مشر سید امیر سنډه یادې کې په کوټه باندې او نشر اسلام د ټوپۍ نه په قبله باندې دا چاوي مونږ دا غي دفاع وکړه او دا غي صفایم بیان کړه صاحبزاده عبدالرؤف د صاحبزاده عبدالکریم خان پلار د ټوپۍ په بازار کې چا شهید کړه د شپې د جمعات تا اجا شهید کړه تاسو کا کنه موږ دا خو تاریخ پروت دی دا کام او دا غي کار او پروګرام خو دنیا ته مونږ خودو دا غي تحریک خو دنیا ته مونږ خودو چې دا کم خلکو او دای دنیا کې کم کردار ادا کړی دی او دای د الله ر دین سره خدمت کړی دی دا و اشاعت وکړو دا و اشاعت کابرین وکړو ها مونږ هغه کابرینو د چا کافر ویل دي او کافری پاغی چې چا د کوپر پتوی لګولې دی یا به کافری ځان له خبره ده چې مولا راووته وای اکابرین کے تکفیر کرنے سے کوئی کافر نہیں بنتا اکابر کے تکفیر کرنے سے کوئی کافر نہیں بنتا وای کو سړی اکابرین ته کافر وای نو هغه په کافر کېږي نه ما ته د دینه څه خبره نو ته د دینه څه خبره تو بعد ناس او حلوا خورا تاسو سخت اولیدا تاسو خبر شوي ناز یا بس حلوا سټا دغه د ناس یا الله تعالی وای چې ان الله یقینا الله تعالی لا یادی توفیق د اصلاح نور کوي لا جا هو کاذبون چاغه د دروغجن دا دروغجن دی کنه دا چې وای ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دا چې وای د په څنګه زمانه جاته او چې درګاله ول لړ شي نو په دې باندې الله ته قرب حاصلېږي الله وای دا غټ دروغجن دی او دا چې دا کیسه یې جوړې دا کیسه یې جوړې کړې دي وای پیر صاحب افریقا کې دی په هندستان کې دی او موري په افریقا کې دی کتاب لیکل کنه اوس لیکل دی اوسو اذان د بګ ډاکټر هم وای اپ مورید باندې ولا وای چا ظلم کول وی یا پیر را مدد شي نو دلته کې پیر صاحب چې کوم نه ونه الله تا ور کړه وی زبېړه می ولا غر کړه آلته کې چیرنو هغه کم کس چې ولا په مورید باندې زیاته کو نو هغه مړ شو ما ډاکټر صاحب منګه خدا خبره منو نه او تاسو کې یوم نشته راسي تاسو ځان ته اکبر سوای کنه ما تاسو ځان ته په حق وای کنه زکه کتاب له نوم داسې خره ندای حق
د حق چغه او وجاء الحق وزهق الباطل، یعنی ځان په حق غني مونږ باطل، ما تاسو په حق یې. نو تاسو کې خو یو کس په کار دی کنه دک کسي چې ونه الله تعالی اخلاصي او ول دې سړی وجني، امون خو منونه مای کنه، مونږ خو منونه، او تاسو کې یو تن نشته چې مایداز یو الله تعالی اخلاصي. هغه مال واجپای وزیر اعظم و انډیا کې، او په دغه کې امریکا کې هغه بلو ما چې دلته کې یو الله تعالی اخلاصي ادا یو را مرداري دا سچ کم دنو زمونږه بیړه ما غار کا شوا په اټمی هتیار جوړولو باندې، خو با چې دلته کې الله تعالی اخلاصي ا ریموټ کنټرول سره دلته سړی وجني بس. ها ما سم کار دی کنه. نو چې دار دروغ دا کیسې لګي، دار دروغ دا کیسې لګي، نو الله تبارک وتعالى وايي دغه دروغجن ته اس توفیق د اسلام نو ورکوم. دا چې دروغ کتابونه دروغ کیسې لګي او د خلکو عقاید تباہ کوي، نو الله تعالی وايي دیلا توفیق د اسلام نو ورکوم. ان الله یقینا الله تعالی لا یهدی توفیق د اسلام نو ورکوي من آغا چا دا هو کاذبون چې آغا دروغجن دی، کفار ډېر غټ منکر دی، ډېر غټ منکر دی، کفار وته وي دا ډېر غټ منکر دی. د الله تعالی ر توحید د مسلې چې اره خبره په خلګي خدا الله ر توحید مسله به بدلږي. هغه چې وی ابو بکر اور معاویہ دونوں شریر تھے. ہاں کاکا سے شو، ہاں کاکا سے شو او سے ویلو دی محرم کے کانا دی شیعگانو کے سو کاکا مړ شه کنا څوک څوک مړ شه کنا اډو واخه په وانړو اډو واخه په وانړو دار دای خله چې وای ابو بکر او عمر رضی الله تعالی عنہما دواړه یادای وای او شریر آدمی ته ار دای بارګه چې غاګ مکو سوایا ما وله دا پیر کا واریت ته دینا حکومت کا انتشار پیدا کیږي چې زما د صحابه په خلو ازي او زواله په خلو کې سوق ورنه کما او زه د دنیا نه دغه سي لاړ شم نو زبده کم جنت تما کوم دا بسره دلته مرګي سړیا چې زما د صحابه په سه ګنده خله استعمال کی او زه به خاموش ناسم او غل ناسما نو ما کې به د سیمانی وې زبا وې د مسلمانم ما کې به سیمانی سوال نه پیدا کېږي چې زما د صحابه په سه د خلینا خبره او باسه او د لوټي غزار در لپه ګډه در نه کما نو بیا وای چې بس اډو سړې نه پیدا بیا ودا سی وایا سوان نه پیدا کیږي چې ته به وای ازبر د غل ناسم ازبر ساده خبره جواب نه کوم سوال نه پیدا کیږي کې دې نشي او چې څوک به خاموشي او کمپرومائز پہ گئی سمجھوتے پہ گئی هغه به الله ته جواب دی هغه چې الله ته غلط شي الله ته به جواب دی منګ د چا د وجنا د چا د خوشالولو د پاره د چا په غلط خبرو باندې چپ نشو پاده کېده سوال نه پیدا کیږي چې موږ خاموش پاتې شو
سوال نه پیدا کیږي دغه ژوند نه فائدہ نشته بیا هیڅ ضرورت نشته ان الله لا يهدي من هو کاذب کفار کته وای چې دا د الله نه ازولې دي او د الله نه عیبین دي نو الله وای دا بستا په خوخینو تب واجه دا پلانې د الله نائب دی او د الله نه ازولې دي نه بای تب وای لکه دا به توای کنه دا به الله تعالی وای نو الله وای لو اراد الله کچاره اراده لره الله تعالی ایتخذ ولدن دا چونی وی ولد نائب نو بیا خو به الله تعالی ویلو کنه چې پلانې بیا به الله ویل مخلوق دی بیان کړو نو لستفا نو خامخا ور کړه به او چون کړه به او مما دا غچانا یخلقو چې پیدا کوي الله تعالی ما یشاء هغه چې د الله خو غشي کم مخلوق چې الله پیدا کول غواړي په هغه کې چې د الله سو خوښ وي نو هغه به ځان له ولادت ګرځولو نو داسې کې دی شي نه وخت به تیر نه کو چې داغه د مشرک د خبره الزامی جواب دی د الله ذات د دې خبرو نه پاک دی الله ته د ولادت او د نائب او نیازول نیولو ضرورت نشته الله تعالی ذات پاک دی اول واحد القهار الله تعالی یکی او زور ور دی الله یکی او دی نو در نائبینو ضرورت شته نو د ولادت ضرورت شته نو در نیازول ضرورت شته نو د اسلامو د برخه د خاوندانو ضرورت القهار زور ور دی کمزور نه دی چې د بل چانه امداد اغوستلو راشي تعالی دې مونږ او تاسو قرآن او د سنت صحیح سمجھ او پاغه باندې د عقیده اختیارولو او د تعالی دې ګناونه معاف کی لوگوں